حضرت مولانا محمد امیر بجلیگر رحمت الله علیه زوی داغه خوب د رحمان بابا په باره کې نو زمنګ حضرت اخبس بونیری ابونیره مرته نو ځکه د بونیر ډیر خلک دي په بونیر کې ډیر خلک شته ازم د انوم پینه دي شرمول پکار بلکې زبردستیم بینوري مطلب څه دی زمنګ ماشومان چې لوبي کې اواله کیچی بینوره اواده سي کلی دته بینوره وای دا بینوره چې ورته وای دا چې کم زګي ډولي اغه زګین تمنډه وای اغه زګین تمنډه وای په اغه کې لګي چې کم زګي کسخه ولي نه خو چې ډولي اغه تمنډه وای دغه شانتي دم پاغه چا بس روان دي خبر ته پاتره چې شی ټیک نه دی یعنی دی وای زز د تم په خپل خزه باندې درې طلاق واچو په ما باندې خزه په درې طلاقي چې زه راسه کوم دا ټیک د دې د سیوې زې ما کوم پریدم یو د عقل بیچاره دی یو د عشق بیچاره دی رسول اقدس صلی الله علیه وسلم چې کله د معراج نو واپس راغی ابو جهل د عقل بیچاره او هغه زما ذهن نه مني چې د دومره لري تل او ابو بکر صدیق ته وی که سړی دا وی چې زه په یو شپه کې د مکینه بیت المقدس ته تلم آیا دا عقل رالی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وی دا ویلی چا دی وی ستا مرګری محمد ویلی او کدا وی زما مرګره محمد چې زه په یو شپه کې د مکینه وم اسمان ته تلم زه دا منم ویل ها د سی ویل چې وم اسمان د بر عرش ته رسیدلې نو ابو بکر د عشق بیچاره او ابو جهل د عقل بیچاره وس دې کې دوه خبر تاسو یاد ساتئ خوب په باره کې انګریزان دا وایي چې دا د انسان د ذهن سره تعلق ساتي او دا نظریه د شوکانی بوتم ده او د خوب په باره کې اسلام سوی چې یو رؤیه صالحه ده صحیح خوب ده او یو انسان تکاته دي خوب تعبیرم د انسان سره تعلق ساتي کنه حضرت امام ابن سیرین رحمت الله علیه ته یو کس راغی حضرت ما په خوب کې اذان کړل او ورته ستانه بلاس کټ کیږي ځکه د اذان ذکر یو ځل د غل سره غل اذان اعلان ته هغه صدقه شانو شو اغلا وکړو لاس ټیکټ شو بیا ورته څو وخت بعد دغه سړی په مجلس کې ناشته کسان نورم ناس دی بل هغه ویل ما خوب کې اذان کړل او ورته ته به حج ته ځي فاذن مؤذن نو چا ورته ویل تا مخ کې کس ته تعبیر جدا ورکده ته جدا ویل ما کس ته کاته کنه هغه ول چې راغله واغلو اټیک نو ما ته پته چې د بغلا کوي او د الله کار کوي اعلان به کوي او د دنه بلاس کټ کیږي دا دویم چې د دین کار او نو ما ته پته و چې د حج ذکر په قران کې د اذان لفظ د حج په صورت کې راغله نو ماده ته دا تعبیر ورکړي چې تبا حج ته نو خوب ته ګوري وستي بینوري بیرولے تینو ته حضرت اخبسی او مولانا محمد قاسم سے ده حضرت اقدس ده داغه سینه صفا ده هغه د پیغمبر حدیث وی د قران آیات وی ته تر چا خبرې کې ته بچا بزروانی زو خپل زګین کینه ګوره زتا ته یو نصیحت کوم یو من ته پته ده ته چې دا سکه د اخلاص په نیت نه کې د شیخ ادریس صاحب تصویر د لګول او شیخ ادریس صاحب دوزمار نعوذ بالله اسی کدی پښتنو ته الله عقل ورکړی دی په فیصله وکي یو عام خلک دی چې د یو عالم نه په مجلس کې کینی یو حضرت اقدس شیخ محمد ادریس صاحب دی 3000 علما د ورځې داغه سبق وای عام خلک پریده دته څوک سمخې ته کینی د اخلاص مقابله بدلته کې
چې شیخ ادریس صاحب ته څومره خلک کینی دته بیا د مولانا بجلیګر رحمت الله علیه داغه تصویر د لګولې د بجلیګر صاحب نعوذ بالله دوزی بس مفتی ندیم صاحب او ما خو پرې د منګه زه اسم نیو ګناهګار یو د دنم زیات خاطه درجه والا یا یو بل ځوان عالم پرې د چې نوجوانۍ کې دی خو کم از کم د اکابرین خو دا خو تاسو په خپل سوچ وکئ نبی علیہ السلام یو پیر مکه مکرمه کې دی کعبه کې ناست دی بیت الحرام شریف کې ابو جهل لاس کې کانی راغستی دراغه محمد زما لاس کې سدي رسول الله ورته زیوه ما او کدا کانی په خپل وای معجزه وا کانو نه आवाज راغی سبحان الله لا اله الا الله محمد رسول الله ابو جهل دومره زیدي وا کانی زمکه نه وشت حسد د څه شی دی ول تاسو د دې پیغمبر منئ ګوره دا خلک په طریقه زی دا اوس روان دي اول چې دیوان دا ځولګي چې موږ د مولیانو خلاف شو او عوام زموږ طرفداري کوي دی بیا دویم نمبر رات په حدیثو کوي بیا د دینه دریم قدم چې دی د پیغمبر او د صحابه په ذات او بیا د غینه بل غټ قدم دی بیا په قران او چته او د کرامت نه د معجزې نه دین انکار وکړي نو دین پاتې شو قرآن اول نمبر وی الذين يؤمنون بالغیب ایمان بالغیب ایمان د کراچۍ سمندر لیدی ایمان نه دی عرش چې په کم سمندر پروت دی داغي منل ایمان دی ځکه موږ لیدل نه دی ایمان وای دی ته سمجھ تراله زما درس عقاید واوري روان دی الحمدلله ډیر په خپل ترتیب سره دویم لیکچر زم شوی دی چې عقیدیم ټیک شي امونږه دلایل سره خبره دی بیچاره ته بل لار نه د میلاو کده ته بل لار میلاو شو د بیا غفالو کوي او موږ دته دومره وایو ګوره دومره پوری درته وایو چې چرته خلکو ته د مونږ ترجمه شروع کا ځکه خلک په اجلاګانو 15 کروڑه 15 لک 10 لک روپۍ شیندي تاسو له پاغي باندې قار نه درځي ګچرته د شیخ ادریس وای چې مال یو سړی 15000 روپۍ راکړي د دوزی وشتي او دا د عوامو ډوډو ته ناشته ولی دا دومره دین چې د معاشري ته خي دا د عوامو فرض نه دی ته وای موږ دلته خلک دي زه تاسان خبره وکم 5000 روپۍ د ابل ورځ د واته کله وړو کې نه ماته پوسو کو 5000 روپۍ دغه پیس دی د سکول دو پاغي ریاکشن نه لید علم څه صفا خبره ده حسد دی او حسد څه ته تاسو ته پته مثال په تور مال الله سپین پټکی را کړل او سړی وای چې دا د ته ولې میلاو دی د ته حسد وي تعالی الله مال درکړل او سړی د ته ولې دا مال میلاو دی د ته حسد وي نو دا دومره ښه بیماری او مرض ده په دې بعضی عوامو کې نه وته او دا نېشنل پارټي والای ډاله کوي مخکې یو خبره کړې و یو کلیپ می پور کړو دیو دا د روډۍ خبره د دیو مشر نه دی اوس وخت کې چې دی باچا خان صاحب نومي او شرما رحمت الله علیه دا اوس چې کوم مشر دی غټ سار والا هغه خبره کړې و اول نمبر په پښتون ګوره منګ واړو ماشومان پی ټی آی والا زمون کلی کې جلسه وا اکم کا چې پی ټی آی والا جلسه کوله ماته تلاوت به تکي مال ټیک ده زلالم تلاوت مې وکړ ما تلاوت وکړ الته خفي سي میلاو شي زه وړو کې هغه وخت حفظ وخت یا نېشنل پارټي والا دیوم ماته وی د دیوا جلسې لم زلالم ما به تلاوت وکړ خلې ولې دا ګره کم خلک چې مړی کوي کنو هغه لونه نه یا پی ټی آی والا چې پیسې ورکولې مال پیسې راکړي الانګه زموږ د پی ټی آی والا سره غټ اختلاف دی وسې مې اته پی ټی آی والا خو ډاکټر صاحب اختلاف می درسشته خو بیا هغه کم سړی چې مړی کوي کنو هغه لونه نه وای هغه سنه سو وکړو او نېشنل والا حل نو ګو پیغورونو ته تشمکې نه په پردو پیسو پیغورونو مور کوي خپل باندې ناران شي لس شل روپۍ راواله بیا منګو من الله د دې پیتنې نه ټول امت امان ورکي واخر دعواهم